کله چې انسان نه په منځ کې هیر شي چې ما 2 رکعات وکړل ک 3 رکعات مې وکړل ک 4 رکعات مې وکړل غریب په شک کې بیا وار پار ته نه خطا وی چوس د مون سره سو کما دلته بوس بیا تاسو څه کوي دا ډېر اهمه مسله ده خام ډېر خلکو سره دار په خې کې اکثر غنن سبا زمونږ سوچونه په منځ کې زیاتی بس مونږ بیا وار پار خطا وی چې سو کم د مون سره چې رکعاتونو تعداد تا نه هیر شو چې 2 مې وکړل ک 3 مې وکړل ک 4 مې وکړل اوس په سره سکیم نو په دې کې 3 صورتونه دي ښا یو صورت دا ده چې تاسو سره بالکل په اول ځل دا صورت را پیښ شو یا چا تکال کې اوزل تاسو سره دا را پیښیږي چې د منځ چې په منځ کې تا نه د رکعاتونو تعداد هیریږي نو دا انسان لپاره حکم دا دی چې د بداموز مات کی داموز بیا دوباره شروع کی چې بالکل په اول ځل تاسو سره دا صورت را پیښ شي چې د رکعاتونو تعداد تا نه هیر شي یا کله کله را پیښیږي کال کې اوزل چا را پیښیږي دا ځکه په داموز ماتي او دا بیا دوباره شروع کوي او کنا زمونږ په شانتي وي چې اکثر ته د رکعاتونو تعداد هیر وي اکثر مونږ دا سو کنه چې اکثر مونږ رکعاتونو تعداد هیر وي نو په دې کې یو صورت خدا کا شو 2 صورت ادا دي اوس په بیا غالب ګمان بکې سوچ پکې چې تا نه رکعاتونو تعداد هیر شو بس ته غالب ګمانو کې چې په کم باندې ستا غالب ګمان رالو پس همدغه کې پسې به روانېږي کستا په 2 رکعاتو په 3 رکعاتو باندې شک شو چې ما 2 رکعاتو وکړل ک 3 رکعات مې وکړل ستا زیات ګمان په 3 باندې دی چې 3 مې کړې دي بس دا بم 3 رکعات شمار کېږي اگر په حقیقت کې د 2 رکعات ولې نه وکړي خو ستا زیات یقین په 3 باندې شو دا 3 رکعات بس تا شمار کېږي کستا زیات یقین په 2 رکعات باندې شو او حقیقت کې تا 3 رکعات کړې وي بیا بم ستا 2 رکعات شمار کېږي چې ستا زیات یقین په کمې دی په 2 رکعات باندې دی خو په دې کې اخر کې بس د ساوم کې دیک شو چې غالب ګمان په کمې باندې رالو هغه پس روان شي په اخر کې بس د ساو کې کچره ستا په حقیقت کې خبره غلطه تلیله کبل فرض تا 2 رکعات کړې دي تا ما 3 رکعات کړې دي او درو پسې روان شو کنه یو رکعت خو کم شو چې ته سجده سهو وکي دا سجده سهو استاد دی یو رکعت قائم مقام وګرځیدو او حدیث شریف کې دی کړه ستا په صحیح په 2 رکعات باندې یقین دی او 2 رکعات تا کلم دی په حقیقت کې بیا به مخره کې سجده سهو کې ولی بکی اوس خدا زیاتی شوی دا زیاتی سجدي چې دی دا د شیطان په مخ باندې سپېړه شو بیا شیطان لا ست موږ کې غلطول کنه تعالی س زیاتی سجدي او کې دا پاغه باندې سپېړه شو نو خیر تحریب او کې غالب ګمان مو کې غالب ګمان چې د بکم رکعاتونو رالو بسې پسې روان شي اخر کې بس سجده سو کې مثبت برابر شي ٹھیک شو اخیری صورت کستا په 2 یا 3 رکعاتو باندې شک شو چې 100 رکعات به کړې دي او چې اوس غالب ګمان راولي کنه په 2 سیټو دستا بیلنس برابرې کی چې سونه یقین ستا په 2 رکعاتو دی دومره یقین په 3 باندې دی چې سونه یقین په 2 دی دونه په 3 باندې دی اوس پس کی چې 2 سیټو ته بیلنس برابرۍ یا به کم پسې روانېږي په 2 او 3 رکعاتو باندې ستا شک شو چې 2 میکړي کدرې میکړي دی 2 سیټو ته بیلنس برابر دی 2 پسې روانېږي په 4 او 3 رکعاتو باندې ستا شک شو چې 2 میکړي 3 میکړي ک 4 میکړي دی او 2 سیټو ته بیلنس برابر دی د یقین په اعتبار سره چې سونه یقین په 3 دی دونه په 4 هم دی 3 پسې روانېږي ٹھیک شو اخر کې بده کې بیا سجده سهو وکي ٹھیک تا اسانه مسله ده کنه درې صورتونه دي ککال کې اوزل لا پیږي یا په اول ځل مثبت سره کې بیا کچري کله زیات را پیږي لکه نن سبا دور په شانته چې څنګه دي نو کله زیات یقین نه پکې مې باندې شو هغه پسې روانې کې سجده سهو په بیام کې او کنه 2 سیټو د بیلنس برابر دی بیا به کم پسې روانېږي چې کم رکعاتونه دي خو یقیني دي کنه ای بس برابر شه دې کې هم اخر کې سجده سهو کې ٹھیک شو جی الله رب العزت د عمل کولو توفیق راکړي الحمدلله رب العالمین